پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وي الله رب العزت فرمایي چې درې کسان دا به د قیامت پر ورځ باندې زما دشمنانی درې کسان د قیامت پر ورځ باندې وزه هغوی ته د رحمت په نظر باندې ونه ګورم زما دشمنان به د قیامت پر ورځ باندې یو هغه کس دی چې زما نوم واخلي او بیا زما د نوم سره بې وفایي وکړي ګوره څومره غټه خبره ده الله رب العزت فرمایي چې زما نوم باندې قسم وخوري زما نوم واخلي او بیا زما د نوم سره بې وفایي کوي او په دې مسله کې هر یو کس راګیر دی هر یو کس قسم خوري ویل زه به دا کار نه کوم د الله رب العزت نوم واخلي سبا نه بیا هغه کار کوي الله رب العزت په نوم باندې چې کومه وعده کوي کوم قسم یې خوړلی هغه مات کړي نو یو کس هغه دی چې الله رب العزت فرمایي چې زما په نوم یې قسم وخوړ او بیا یې زما د نوم څخه بې وفایي وکړه وګوره نن سبا هر یو کس قسم وخوري قسم وایي زه به موبایل غلط نه استعمالوم هر یو کس قسم وخوري بیا ټینګ نشي نو بیا موبایل غلط استعمالوي نو چا 10 پیره قسم خوړلی چا 20 پیره خوړلی چا 100 پیره خوړلی د الله رب العزت په نوم باندې بیا هغه نوم مات هغه وعده ماته کړي نو د داسې کس به الله رب العزت د قیامت پر ورځ باندې جګړه کوي چې ظالمه تا زما په نوم باندې قسم خوړلی و او بیا دې بې وفایي وکړه نو یو کس به الله رب العزت فرمایي زه به ورسره دښمني کوم دویم کس الله رب العزت فرمایي هغه کس چې هغه یو آزاد سړی خرڅ کړه آزاد سړی خرڅ کړه هغه پیسې وخوړلې نو دا کم کس چې آزاد کس یې خرڅ کړه کو دغه پیسې د وخوړې د الله رب العزت فرمایي دا زما دشمن دی د انسان ما آزاد پیدا کړی او ظالمه تا غلام کو خرڅ یې کړه جګړه به ورسره کوي او دریم هغه کس دی چې د مزدور پیسې وخوړې ګوره کم ټیکهداري یا کم افسرانی هغوی چې کم د عملې نه عمل واخلي لاندې رعایې نه عمل واخلي مزدور باندې مزدوري وکړي کار پې وکړي او بیا دې پیسې نیولې او کړی نو د مزدور پیسې چې چا وخوړې د مزدور کم کار یې کړی او د هغه پیسې دې وخوړې نو الله رب العزت فرمایي زه به دې د قیامت پر ورځ باندې دښمن یم په دې دنیا کې خو د مزدور وس نه رسي چې ستا سره جګړه وکړي ستا نه خپلې پیسې په زور باندې واخلي خو ستاسو مزدور دی ته ظلم کې د قیامت په ورځ باندې به ته زما دښمني نو د مزدور پیسې قطعا ونه خوري انتهایي عظیمه ګناه ده کې دغرنګې د الله په نوم چې قسم لوله خورئ مه او چې قسم خورئ نو بیا په ضد یې رسوئ هغه کوم وعده م کړي هغه پوره کوئ یو دویم د آزاد سړي پیسې مه خورئ او دریم د مزدور پیسې مه خورئ کنې الله رب العزت پسه د قیامت پر ورځ باندې دښمني کوي